سورہ شورا آیت نمبر 15 درم رکو پنجشتم سپارہ صفحہ نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم سورہ شورا آیت نمبر 15 پنځلسم دریم رکوع پنځشتم سپارہ صفحه نمبر 10 کتا سلیات شي مونږه ما قبل آیت نمبر 13 کې الله رب العزت دا خبره کړې و چې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیهم مشرکانو باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دعوت او تبلیغ دا انتہائی گران ہو بے اور دا پاگی ماندے سخت ہو نو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبیا حکم کی وی دا خبر پدی ماندے انتہائی سخت دا اور دا خبر انتہائی پدی ماندے مشکل دا او بیا هم تبدیل چکم دے دعوت باور کے دعوت لاربا نپریک دے اور دویم اللہ دا دعوت اصول و تبیانی وی وستقم کما امرتا الله پیغمبر کم خبرو چې اول تا ته حکم کیږي نو پاغه باندې وجه کم دیتا استقامت اختیاري استقامت دي ته ویل کیږي چې دا وته نه پریک دي لہذا دې د وجه علماء چې کم دي دا یو دعا لیکلې ده چې الله مونږه په صحیح عقیده باندې استقامت پسند کې دا دعا ځان د غستل پکار دي استقامت دا چې کم دي انتهایی دا د فتنی د فساد دور د انسان چې کم دی د نورو خبرو نه متاثر شي دین پرېږدي نو دلته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم د سده واستقم کما امرت پهلنه وجه کم دی ته استقامت ګوره اختیاري د کوم خبرو چې الله تعالی ته حکم کړي اول به ته پاغي باندې عمل کې نو دا چې کم دی د دعوت اول نمبر اصول دي انسان چې د کوم خبرو دعوت انسان ته ورکي نو اول به هغه پاغي باندې څه کوي استقامت او پاغي باندې باور هغه عمل کوي ولا تتبع اهواءهم د دعوت دویم اصول بیانېږي ولا تتبع اهواءهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي چې کله ته دی خلقو ته دعوت ورکې نو دی چې کوم دی ته باطل دلیلونه وروړي غلط دلیلونه د الله پیغمبره چرته ته د دې باطل دلایلونه متاثر نشي ولا تتبع اهواءهم نمبر 1 معنی د دې دا چې د باطل او دلایلونه ته چرته متاثر نشي اور یا د دې چې دا کم باطل د دې دین دی هغه نه چرته متاثر نشي ستاره پاره چې کم دی الله تعالی حق دلایل پیدا کړی دي او هغه نه متاثر کیږي نو دویم نمبر اصول وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بيننا وبينكم او دریم دا د الله تعالی توحید بیانوا او وای چې الله زمام رب دې ستاسو رب دې او سلورم دا چې ګوره زمو تاسو په منځ کې چې کم دې اختلافات نشته دي اختلاف په دې خبره باندې دي چې تاسو الله نه منئ دین علاوه زموږ تاسو سره هیڅ اختلاف نشته لا حجت بیننا وبینکم اور پنځم نمبر خبره ده قیامت بیانوا الله یجمع بیننا والیه المصیر قیامت برازي په قیامت باندې چې کوم دي زمونږ ایمان دي او ټول خلق به کوم دي چا د جمع کیږي الله طرف ته په دې آیت کې چې کوم دي دا پنځه خبرې ذکر دي فلذلك فدع پس د دې دین طرف ته دعوت ورکړه واستقم کما امرت او قائم وسه څنګه چې تا ته حکم شوی دی ولا تتبع اهواءهم او پیروي مکوا د دې د خواهشاتو
وقل اوتوتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمنت بما انزل الله كما ایمان ورلو په هغه څه چې نازل کړو الله تعالی من کتاب د کتابنا وامرت لاعدل بينكم او ما ته حکم شوی دی چې انصاف وکړم تاسو په مینځ کې الله ربنا وربكم او الله زمونږ رب دی او تاسو رب هم دی لنا اعمالنا ولكم اعمالكم او موږ د پاره زمون عملونه دي او تاسو د پاره تاسو عملونه دي لا حجت بیننا وبینکم نشته د هیڅ جګړه زمون پمینس کې او تاسو پمینس کې الله یجمع بیننا او الله با جمع کړي موږ ټول و الیه المصير او الله طرف ته واپس للی والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب لهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تسلی ده الله پیغمبر دا کم خلق چې غلط دي او بیا په دې غلط دین باندې تعالی دلایل پیش کړي او د دې دا ټول دلیلونه هم باطل دي ستاسو دلیلونه چې کوم دی هغه څه شي دي هغه حق دي دلته نبی له صلوات و سلام د دې خبرې تسلی ده چې د باطل خلق دلیل هم چې کوم دی هغه څه شي دي باطل دي غلط دي والذین یحاجون فی الله او کوم خلک چې جګړه کوي د الله تعالی په حق لګي من بعد پس لدینا مستجیب له چې قبول کړی شو فرمان ده حجتهم داحده حجت د دوی باطل دي حجت څه ویل کیږي دلیل ته عند ربهم پنځ طرف د دوی وعليهم غضب او په دوی باندې غضب دي ولهم عذاب شدید او د دې لپاره عذاب سخت دي الله الذي الله تعالی غزاد انزل الكتاب تنازل الكتاب بالحق رختين والميزان اور میزان هم الله الذي انزل الكتاب د دې اولنی کتاب نه مراد د قران مجید نه علاوه چې څومره کتابونه دي حق هغه نه مراد دي چې پاره کې تورات دي زبور دي انجیل دي صحیفه دي پکې دا الله رب العزت نازل کړی دي او دا ټول چې کوم دي په حق سره الله نازل کړی دي اول میزان او د دې نه مراد چې کوم دي قران مجید دي چې دا قران مجید د دې مثال د تل غونتی دي تل څنګه چې کوم دي تل دا ناب تول کې کمی بشي دا چې کوم دي تل خي نو دا چې کوم دي دا قران مجید هم مثال د تل دي دا چې کوم دی حق هم تا تخی باطل هم تا تخی نو نمبر 1 د المیزان نه مراد څه شی دی د دې نه مراد قران مجید دی نه مراد دی دویم د دې نه مراد کوم دی د انسان عقل دی عقل دا عقل داسې یو تل ده چې د دې په ذریعہ باندې انسان حق هم پیژندي او انسان په باطل هم پیژني او چې کله بیا عقل باندې د انسان پرده راشي نو بیا چې کم دی هغه ته اسم نخکاری نو دویم د میزان نه مراد څه شی دی عقل چې الله رب العزت پیدا کړی دی یا نازل کړی دی انسان ته عقل ور کړی دی او دریم د دینه مراد چې کم دی تل د میزان ته نه مراد ده ورځ د قیامت الله فرمایي الله الذي انزل الكتاب بالحق کتابونه میں پیدا کل تورات زبور انجیل قرآن و مجید صحیفه او انسان چې کم دی دا تسلیم نکل نو ول میزانا ورځ د قیامت د انسان دغه عمل به تل لیکيږي انسان عمل به کیږي به تل لیکيږي نو د تل د میزان شته دی دا انسان عمل به تل لیکيږي چې چا حق تسلیم کړو دا غي ته وداغي اجر ملاويږي او چا چې باطل تسلیم کړو هغه ته د باطل سزا ملاويږي نو دلته دا مختلف تفسیرونه دي د میزان نه مراد یا قران مجید دی د میزان نه مراد چې کوم دی عقل دی او یا د میزان نه مراد څه شی دی یا تل د میزان الله الذي انزل الكتاب الله تعالی غزاد دی چې نازل کړي کتاب بالحق پر اختنی والمیزان اور میزانهم وما يدريك او نبی صلی الله علیه وسلم ته معلومه ده لعل الساعه قريب شاید چې قیامت نږدې دی ډیر وما يدريك دلته چې کوم دی مخاطب دا پیغمبر خدا الله وت فرمای وما يدريك او ته معلومه ده
لعل الساعه قریب شاید چې قیامت ډیر نږدې دی نو صلی وکاله په دا آیاتونه نازل شوي دي او هغه ټیم کې الله فرمایي چې قیامت ډیر را نږدې دی مثلا باندې ځان پوهیږي نو اوس چې کوم دی مونږ تاسو د قران ته ناسیو نو مطلب دا چې دا خطاب اوس مونږ تاسو ته دی چې شاید قیامت ډیر را نږدې شوی دی نو قیامت چې کوم دی دا دوه قسمه دی یو چې کوم دی غټ قیامت دی غټ قیامت براشي دا ټول دنیا و چې کوم دی دا ختم شي دې ته غټ قیامت ویل کیږي اور یو د انسان چې کوم دی ورکوټ قیامت دې ته مرګ ویل کیږي دې ته ویل کیږي مرګ نو دا مرګ چې کوم دی د غټ د قیامت په نسبت بیا ډیر را نږدې دی اوس چا ته بدل کیږي چې درس په ختمېدلو کې به څوک دلته وي څوک بني مرګ براشي انسان ته نو وما يدريك لعل الساعه قريب نو غټ قیامت هم را نږدې دی او دا وړوکه قیامت چې د انسان څه شي دی مرګ دا ډېر را نږدې دی الله نبی اسلام د فرمای وما يدريك لعل الساعه او تا د نبی صلوات و سلام سم معلومه ده چې شاید چې قیامت قریب نږدې دی یستعجل بها الذين او دې زرغواړي هغه قیامت هغه خلک چې لا يؤمنون بها چې ایمان لري په دې قیامت باندې والذین آمنوا مشفقون منها او کوم خلک چې ایمان لري دوی یریږي منها لدینا والذین او کوم خلک چې آمنوا ایمان لري دې مشفقون منها دې یریږي دې قیامت ته ويعلمون انها الحق او دا ایمان ولا کوي چې دا قیامت هو حقیقت ده الا وورا ان الذين يمارون في الساعه بشککم خلق چې جګړه کوي د قیامت په حق لګي لفي ضلال ما حقیقت گمراهي کړي الله لطيف بعباده او الله رب العزت ډیر مهربان دی بعباده په خپل بندګانو باندې الله لطيف دا لطيف لفظ دا د الله تعالی صفتی نوم دی یو د الله تعالی خپل نوم دی چې هغه دی الله او بیا د الله تعالی صفتی نومونه دي هغه کې یو نوم دی لطیف ډیر زیات مهربان دی نو د الله تعالی صفت چې کوم دی هغه مهرباني ده بیا تاسو وګورئ دریم ټکی الله سره وړي بعباده الله تعالی په دې کې مؤمن بنده یاد نه پوښي الله تعالی سره په مؤمنانو باندې مهربان دی په دې کې چې کوم دی کافر هم شامل دی او په دې کې مسلمان هم شامل دی الله لطيف بعباده نو معلومیږي دا چې الله رب العزت رحم په دنیا کې دا په مؤمنانو باندې هم دی او د الله تعالی رحم دا په دنیا کې بچا باندې دی کافرانو باندې هم نو رحم د الله تعالی صفت ته او انسان د پکاره چې رحم خپلو کی رحم او بیا الله څه فرمای يرزق من يشاء او دی روزي ورکوي هغه چاته چې غواړي تاسو وګورئ او مسلمانانو کې کوم دی روزي شته دي کافرانو کې روزي شته دي دا شي نشته چې په مسلمان کې روزي نشته او په کافرانو کې شته دي او داسې نشته چې په مؤمنانو کې رزق شته او په کافرانو کې نشته دا هر چاته رزق ورکړي دی دا د الله تعالی صفت ته چې رازق ذات دی او هو القوي العزيز او الله رب العزت ډیر طاقتور او ډیر زبردست دی او اخر دعوانا